یاده نه شوه، بیا دې سره نه کوم. یو سړی و او د هغه یو بوت و، او د دې سړي 4 زامن وو، او دا سړی چې دی نو و نو دا کافر و. ده به د بوت عبادت کو. د څه شي؟ د بوت عبادت به کو. او زامن یې مسلمانانو. دې زامنو ده ته وویل چې بابا مسلمان شه. بابا ویل نه، زه نه مسلمانېږم، زه به د دې بوت عبادت کوم. زامنو چې کله بابا وده شو، زامن یې هغه بوت خواله راغلل او بوت کې پړي واچول او یې وتړو او هغه یې راښ کو. لرې ځای کې دغه و، ډېران و، ګندګي وه پکې، هغې ته یې ور واچو. سهار چې بابا را پاڅېدو چې بوت خواله راغلی، بوت نه و. زامنو نه یې تپوس وکړو زما بوت څه شو؟ هغه ویل موږ ته څه پته ده. بابا پسې ګرځېدو 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 ګرځېدو، بس بوت یې بیا پیدا کړو، ډېران کې پروت و. بغز نه یې راوړو، صفا یې کړو، ویې لمبولو او بیا یې پرې خوشبو ولګوله او بیا وویل چې دا چا ستاسو دا چل کړی دی، دا غټ ظالم دی. بیا چې کله وده کېدو نو بیا بابا چې کله وده شو، زامن یې بیا د شپې رالل او بیا یې بوت وتړو، رایښ کړو او ډېران هلته یې ویوړو، ډېران کې ګزار کړو. بیا سهار له چې بابا را پاڅېدو، خیال یې وکړو بوت نه و. بابا په قهر شو، زما بوت څه شو؟ زامنو ویل موږ ته څه پته ده. بیا پسې ګرځېدو ګرځېدو، هغه ډېران ته لاړی، بیا ډېران کې پروت و. بیا یې راواخیستو، را یې وړو کور ته، بیا یې صفا را صفا کړو. بیا چې کله خوشبو یې پرې ولګوه، بیا چې کله ماښام شو، بابا ویده کېدو نو بابا د بوت نه دی، بوت د بوت خواله راغلی او بوت ته یې وویلې چې دا څوک ستاسو دا کار کوي که نه؟ بس هغه د مرۍ نه راونیسه او مړ یې کړه. او بیا یې وله توره خواله راوړه، ویل چې دا توره که چا تاسو دا زیاتی کوو، ته ډېران کې ګزارلې، نو دا توره ده او ته به یې په دې توره باندې مړ کړې. بوت خو خبرې نه شي کوی که نه، او بوت خوځېدی هم نه شي. نو هغه چې کله ماښام شو، شپه شوه، نو زامن یې بیا رالل او بوت یې چې دی نو وتړلو، هغه یې راښ کړو او ډېران ته یې بوتلو. او ډېران کې هلته یو سپی و، مړ و، او ډېران خوا ته یو ګندک و، یا د نالۍ اوبه به ورتلې. نو دیو دا سپی او دا بوت دا یو ځای وتړل او کوهي ته یې ځوړند کړل. سهار له چې بابا را پاڅېدو، ویل زما بوت څه شو؟ وړو زامنو ویل موږ ته پته نشته دی. بابا خو ځای لیدلی و که نه؟ بېرته پسې هغه ډېران ته لاړی. چې ډېران ته لاړی، ډېران کې خیال وکړو بابا بوت او یو سپی و، هغه مړ و، او دا دواړه چې دی نو تړلي وو او څښا نالۍ اوبو کې چې دی نو ګنده نسکور ځوړند و. بابا چې دا ولیدو نو بابا وویل چې یاره دا بوت څه نه شي کولی، چې څه کوي هغه الله تعالی یې کوي. څوک یې کوي؟ بس بابا پوه شو. بابا ته پته ولګېده چې بوت ځان نشي بچ کولی، نو بوت به ما څنګه چې دی نو بچ کړي. بوت ځان نشي بچ کولی، نو بوت به ما د اور نه څنګه بچ کړي. بوت ځان نشي بچ کولی، نو بوت به زما د سر نه دړ څنګه لرې کړي. او بوت ځان نشي لرې کولی، نو بوت به ما له څه روټۍ راکړي. پوه شو. بس زامنو ته یې وویل چې زه مسلمانېږم. هغه ورته وویل چې ته ولامبه. بابا ولامبلې، بیا یې کلمه وویله او مسلمان شو. او بیا ګوډ و، بابا څه و؟ بابا په خپه باندې ګوډ و. بیا مسلمانان جهاد له تلل که نه، او بابا شوق و چې زه هم لاړ شم. زامنو ورته ویل چې بابا ته مه ځه. هغه ویل نه زه ځمه.
بیا نبی علیہ السلام خواله رالی. نبی علیہ السلام ته ویل زما زامن ما ته وایي چې ته جهاد له مه ځه او زه ځمه. نبی علیہ السلام وایي چې ته ستا خپه ګوډه ده که ته پاتې شي خیر دی. هغه ویل چې نه زه به په ګوډه خپه باندې جنت ته ځم. بابا وویل چا ویل؟ بابا وویل زه به په ګوډه خپه باندې جنت ته ځم. بیا نبی علیہ السلام زامنو ته وویل چې تاسو یې پرېږدئ چې لاړ شي. بابا جهاد ته لاړی. بیا د کافرو سره جنګېدو ایسته بیا شهید شو، مړ شو، بس جنت ته لاړی. زمونږ بابا هم جنت ته تللی که نه، بیا اوس زمونږ میلاویږي. صحیح ده. اوس به ویده شي. السلام.